کله چې انسان ګناه وکي نو ځمکې او اسمانونه الله رب العزت ته ریکویسټ کوي. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی په کومه ځمکه چې انسان ګناه وکي هغه ځمکه الله رب العزت ته سوال کوي یا الله موږ له لږه مقرره کړه چې دا کس په دې ځمکه باندې ښه نه باسو چې هلاک او تباه یې کړو. او دغه رنګې کومه ځمکه باندې چې ګناه وکي اسمان کې اسمان هم الله رب العزت ته ریکویسټ کوي یا الله موږ له لږه مقرره کړه چې په دې کس باندې ور پرېوځو دا کس هلاک او تباه او برباد یې کړو. الله رب العزت ته فرمایي وایي که دا چېرته ستاسو بنده یې نو فانشأناکم بیا ستاسو خوښه ده چې څه وڅه کوئ هغه څه وکئ. او که دا چېرته زما بنده یې نو بیا زما معامله ما ته پرېږدوئ. که دا کس چېرته ان آتاني نهارا که دا چېرته توبه وباسي د ورځې نو قبیلته الله فرمایي زه ورله توبه قبوله کړم. او الله رب العزت فرمایي که دا چېرته توبه ما ته د شپې وباسي نو قبیلته الله رب العزت فرمایي زه به دې توبه قبوله کړم. او بیا مخې ته لږه فرمایي لوجدوا الله ای بنده ته به الله رب العزت داسې ومومې توابا رحیمه گویا کې الله رب العزت توبه قبلونکی دی. الله رب العزت داسې ذات دی چې انسان کله ګناه وکړي ځمکه هم دا غواړي چې زه ښه ته راکاږم اسمان هم دا غواړي چې زه پرې ښه ته راپرېوځم لیکن بیا هم الله رب العزت د ځمکې او اسمانونو ته فرمایي چې دا ستاسو بنده نه دی دا زما بنده دی. خو دې چېرته ما ته توبه ویسته شپې ویسته د ورځې ویسته الله رب العزت فرمایي زه به دې توبه قبوله کړم. الله رب العزت داسې غفور رحیم او مهربانه ذات دی.